सूरह अल-क़दर खुलासा सूरत چې دا قرآن ډیر عزت والا شپه کې نازل شوی دی د لوح محفوظ نه دی نږدې اسمان ته. نو د قرآن دوه نزول دي، یو نزول چې د لوح محفوظ نه وشو چېرته دی نږدې اسمان ته، لوح محفوظ د اوه اسمانونو نه بره دی، د هلته نه دا قرآن را نازل شو کوم ځای ته دی نږدې اسمان ته. او دویم هغه نزول چې وقتاً فوقتاً به د آیتونو یا د سورتونو رسول پاک ته کېده، دا به د دې اسمان ته کېده مکې ته یا مدینې ته، چې حضور مکه کې و نو مکې ته، چې حضور مدینې ته نو مدینې ته. نو جبریل امین به راغسته چېرته نه لوح محفوظ نه، لوح محفوظ نه خو الله را لېږلی دی لومبي اسمان ته. نو جبریل ته به الله حکم وکړي د فلانې آیت تر فلانې پورې دا والا دا ولې اوس حسن اتفاق ده بلکې فیصله د خدای چې دا لومبنی نزول هم په شپه د قدر کې شوی دی، دا دویم نزول هم شروع شوی په شپه د قدر کې. یعنې د سورې اقرا بسم ربک الذي خلق چې په کومه ورځ رسول پاک ته راته هغه اتفاقا شپه د قدر وه. اوس شپه د قدر دا سورہ دخان کې هم ذکر ده، هلته ورته الله تعالی شپه مبارکه ویلې ده. سورہ دخان ته واپس درس پنځشتمه سپاره کې حامیم والکتاب المبین. تاسو سره ولې فهرست نشته؟ لومبی حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة المبارکہ، تاکیق سره مونږ نازل کړی دا قرآن فی لیلة المبارکة په مبارکه شپه کې. نو دلته ورته لیلة القدر وي، هلته ورته برکت والا شپه وي، دلته والا قدر والا شپه وي، هلته ورته څه وي برکت والا. انا کلا منذرین، تاکیق سره مونږه وعدن ورکوونکي فیها په دغه شپه کې یفرقو فیصله کولی شي کل امر حکیم هر معامله چې حکمت والی، یعنی اهم امور په دغه شپه کې فیصله کیږي. هر کال چې what will happen in the coming year until next لیلة القدر، شپه د قدر چې راشي نو په دغه شپه الله تعالی فیصلې ریلیز کی فرشتو ته. څو کی فیصلې ریلیز کی د نیکسٹ ایئر لپاره چې د نیکسٹ ایئر کې به اهم امور کم کم فیصله کیږي. what will happen in افغانستان، امر حکیم معنا، and what will be going on there in Iraq, and what will be the case there in Iran or America or Britain or something like that. نو دا کله ډیسایډ شوي لیلة القدر کې. صحیح شوه؟ دا نه چې هره معامله نه، کل امر حکیم د حکمت ډکه معامله چې یعنې چې انساني ژوندونو سره تعلق وي. څه وي؟ مجموعي اعتبار سره چې انسان ژوند کې کومې اهمې فیصلې وي هغه الله تعالی دغه شپه باندې ریلیز کوي. جسٹ 1 منټ. اوس هلته ورته برکتونو والا شپه ووي، ننني سبق کې ورته ووي لیلة القدر. قدر د قدر معنا څه ده؟ نو دا ولیکئ. د قدر یو معنا خو د لغتن اسټیمیشن، اسټیمیټ لګول. دویمه معنا یې د ډیسیژن، فیصله کول. درېیمه معنا د قدر د قسمت. څه شی؟ قسمت. څه وایي ورته انګریزي کې؟ نه لک نه، لک خوش قسمتی ته وایي. وایه شاباس، شابه ډېر ښه لفظ دی، د ډیسټینیشن په شان دی. ډیسټیني، ډیسټیني او بل قسمت ډیسټیني. نه دا خو صحیح لفظ دی، هغه خو صرف دوه دي، حیا او غیرت. او پردم نشته، بس هغه اصلي پرده اصلي کې د حیا او د غیرت تقاضا ده که نه، هغه ځان له جدا شی نه دی. DISTINY ډیسټیني. لک خوش قسمتی ته وایي. صحیح. هغې سره چې بیا بیډ راشي بیا بد قسمتی ته وایي، خو صرف قسمت ته هغې ته ډیسټیني وایي. نو کله ښه او کله بد. ډیسټیني استعمال صحیح. اصل کې دی تفاولا استعمالوي. تفاولا معنا د نیکفالۍ دپاره چېرې بد نشي دا قسمت. صحیح شو؟ ادی د خوش قسمتی لپاره بیا فارچون استعمالوي. صحیح. څه وایي؟ فارچون. د بد قسمتی لپاره مس فارچون. صحیح شوه؟ یا انفارچونیټ شي. استغفر خانه ما انګریزي خط لکه ویلې ده. نو ما انګریزي مې بطور سبجیکټ ویلې ده که نه؟ او ما د انګریزي ګرامر صحیح ویلې ده که نه؟ ما بیچلر کې ګرامر کې کړی ده که نه؟ ما بیچلر په ګرامر کړی، انګلیش ګرامر کې وکړی. انا انزلناه فی لیلة القدر، تاکیق سره مونږ نازل کړی دا قرآن په شپه د قدر کې. او څلورمه معنا د قدر عزت دی، آنر یا ریسپیکټ. نو دا څلور واړه کوم تصورات چې دي دا په دغه شپه کې موجود دي. قسمت فیصله کیږي چې what will happen in Afghanistan or Iraq this year. صحیح. نمبر 2 ډیسیژن
نمبر 3 استیمیشن او نمبر 4 عزت. نو دې عزتونو فیصله هم الله تعالی دغه شپه کوي. انا انزلناه فی لیلة القدر، عزت والا شپه ده. او دا وی کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل تتبعوا لیلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان، شپه د قدر لټوي په اخرنو د شپو د رمضان کې. نو دا سرټن ده چې په اخرنو د شپو کې راځي، خو عموما واقع کیږي په 8 نمبر کې. پس کې 8 نمبر یعنی یوشتما یولسما نه اخري یوشتما دروشتما پنځشتما او وشتما انوشتما. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک. دا دې وجه اعتکاف کیږي د شپو کې. دا اعتکاف سنت څه ده؟ دا د دې لپاره چې سړی د دنیا له تعلق شوی خدای طرف ته یکسو شوی ال د شپې د سعادت ورته ملو شي. ځکه په دا شپه کې دا ضروري نه ده چې ګینه سړی ته احساس کیږي چې دا شپه د قدر ده، نه، خو کده په دغه شپه باندې چې کوم شپه و د خدای په نيز باندې او د په شپه کې څه عبادت کړی دی، دا چې د قیامت پر ورځ چې خپل ریوارډ کې مقبولي او multiplied by how it is. Oh, you were praying at that time and that was fortunately that was Laylatul Qadr. متارکاتونه خود وکړي دي خدا داسې دي لکه for 1000 months constantly تا 2 رکعات کړي. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اوس شي خبر کړي ته چې لیلۃ القدر څومره عظیم شی دی. لیلۃ القدر شپه د قدر خیرون بهتر ده من الف شهر، د زرو میاشتو د عبادت نه 80 کاله کیږي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه وی چې او د الله پیغمبره مونږ د قیامت پر ورځ باندې سابقه امتونه څنګه کمپلیټ کولای شو؟ سابقه امتونه څنګه کمپلیټ کولای شو؟ دا غي عمرونه ډیر ډیر 200 کاله سلسل کالا شپکشن کالا اتیا کالا غی عبادت کرده. از امون کو عمر شپیتا کالا که ختم شیم 15 لفظ نابالغی لڑکی نو ټول تصویق کالا پاتیش. صحیح نا اللہ تعالی دا صورت نازل کو چې تک یو شپه باندې دغه عبادت وکړو نه اتیا کالا عبادت په یو شپه ته ملایي. خبره دیم کرال لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ، نازلې فرشتے والروح وجبریل. روح معنا جبریل. فی آدیش پکے بیزن ربین پیزن درب دوئے من کل امر، پا ہر امر حکیم بانے. آغا امر چکم سورہ دخان کے ذکر ہو پا اشپا بانے فرشتے او جبریل امین رضی بکل امر حکیم، ہر حکمت والا معامل رانی. سلام سلام اتاشپا طول سلامتی آدھا. سلام مانا لشپا طول سلامتی آدھا. او یا حدیث کی لازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا غشبہ باندے سکودنی او عبادت کئی نو فرشتہ پہ سلام بھائی. فرشتہ و فرقوا کی تیری سلام علیکم. نو فرشتے دعا دا سلام علیکم مانا خدای لے پا خیر کا. سلام علیکم مانا خدای لے پا خیر نشو فرشتہ دعاو کیا خدای درد کئی. سلام ہی حتی مطلع الفجر اداش پوے تر راختو دا سبا پورے. نو سنسٹ شروع کی جی تر ڈان بریک پورے. دانا سے خلق کوئی اوپڑا کی بس اسی چا قسمت کی نا شروع کی دا سن سیٹ نا تر سو وقت پورے ڈان بریک پورے. نو سن سیٹ نا تر ڈان بریک پورے پر ہر ٹائم کی چلے سا عبادتوں کو دیٹ از ملٹی پلائیڈ بائی 1000